داسې مه کېږئ. تاسو د مقام او د مرتبې والا خلک یئ، ستاسو دیکه کېدو سره به ډېر خلک ورته دیکه شي. مه کېږئ. ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، او مه اخلئ زما د آیتونو بدله کې ثمنا قلیلا، فیدې لږې. زما د آیتونو بدله کې لږې فیدې مه اخلئ. هر عقلمند ته پته ده چې د دې دا مطلب نه دی چې ډېرې واخلئ، لږې مه اخلئ او ډېرې واخلئ، دا خو نه مطلب. دې کې خو د منې تاکید وي. څه مطلب دا؟ تا ته چې د آیتونو په بدل کې کوم شی معلومیږي، نظر راځي، دا هر څه د آیتونو په بدل کې لږ دی، لږه. قل متاع الدنیا قلیل، ټول دنیا د الله د دین او د آیتونو بدله کې لږه ده. دا لږ شی مه اخله چې کوم ته اخلي. بیا دا جمله چې دا چې لا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، دی آیات کې دو تفسیرونه دي. یو دا چې آیات په معنی د احکام دی، نو بیا دا مطلب شو چې لا تشتروا بآیاتي، زما د آیتونو په بدل کې لږې فیدې مه اخلئ. زما د احکامات بدل کې، زما د اوامر او د نواهی بدله کې د دنیا فیدې مه اخلئ، چې د دنیا د فیدو دپاره زما احکامات نظر انداز کړي، د دنیا د فیدو دپاره زما اوامر او نواهی پرېږدئ، داسې مه کوئ. او بل مطلب دا دی چې آیات نه مراد عین آیات قرآنی دي، قرآنی آیتونه چې موږ ورته هم آیتونه وایو. نو بیا مطلب دا، بیا ترجمه دا شوه لا تشتروا بآیاتي، او تاسو مه اخلئ زما د آیتونو بدله کې لږ فیدې. نو اوس دلته کې مضاف محذوف دی، ځکه دا مطلب خو نشي کېدی چې آیت ورکې څه واخلئ، داسې خو نشته. نو دلته یو مضاف محذوف دی چې هغه محذوف مضاف په څه وي، نو دم د مفسرینو ډېر اقوال دي. لکه یو قول دا دی چې بتغییر آیاتي، د حسن بصري رحم الله قول. نو مطلب دا شو چې زما د آیتونو په بدلولو کې فیدې مه اخلئ، د دنیا د فیدو دپاره زما آیتونو مه بدلوئ. دویم قول دا امام سودی صاحب وایي دلته کې مضاف کتمان دی، لا تشتروا بکتمان آیاتی، زما د آیتونو د پټولو په بدله کې لږې فیدې مه اخلئ، یعنې لږو فیدو له آیتونه مه پټوئ. او دریم قول دا دی چې بکفر آیاتی مراد دی. څلورم قول دا دی بترک العمل بآیاتی، زما آیتونو معنی د عمل پرېښودو بدله کې فیدې قلیلې ډېر لږې فیدې مه اخلئ. او امام ابوالعالیه د هغې په نیز باندې دلته مضاف محذوف دی تعلیم. نو بیا مطلب دا شو چې لا تشتروا بتعلیم آیاتی ثمنا قلیلا، زما د آیتونو د تعلیم په بدله کې ثمن قلیل مه اخلئ، یعنی زما د آیتونو د تعلیم په بدله کې د لږو فیدو دپاره زما د آیتونو تعلیم مه کوئ. دا به مطلب شي. د امام ابوالعالیه د دې قول په اعتبار سره، د مناسبت په اعتبار سره، دلته کې مسله ده طاعت اجرت علی الطاعات ذکر کیږي. بعضې تفسیرونو کې چې په طاعاتو باندې اجرت اخیستل د هغې څه صورت دی. طاعات معنا هغه څیزونه چې موږ یې د ثواب لپاره کوو، بطور عبادت یو مسلمان هغه کار کوي او په هغې باندې دی پیسې واخلي، اجرت واخلي. نو دا څه مسله ده؟ دا مسله تفصیلی په کتابونو کې مذکور ده. موږ وایو چې د دې مسلې
د دې مسلې چې د یو څو حصې دو حصې یو حصہ دا اتفاقی او بل حصہ دا اختلافی اتفاقی یعنی هغه طاعات او عبادتونه او د ثواب کارونه چې پاغي باندې بل اتفاق اجرت اغستل بل اتفاق یا جائز دي یا بل اتفاق ناجائز دي او د سیس پنځه مقامات چې په دې پنځو صورتونو کې یا با بل اتفاق اجرت اغستل به حرام وي او یا به بل اتفاق جائز وي او دې پنځو نه علاوه اختلافي صورت اگر رسول دي نو دا پنځه مقامات دي اول صورت چې بل اتفاق باغی معنی اجرت اغستل حرام هغه څه دی هغه طاعت او عبادت چې فرض عین دي او معین وي په یو سړي باندې دې په دې باندې اوس اجرت نشي اخیسته دا حالت د انبیاء یو نبی چې با یو قوم تراغه نو پاغ نبی باندې دا الله دین بیانول دا فرض عین او دمر معین ذکر ددن علاوه بل څوک هغه د دین خولو والا نو ذکر هر نبی ویلی دی چې لا اسلکم علیه اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوس هم قدس صورت جوړ شي چې یو قوم دې باغی کی یو عالم دے دین خولو والا او هغه قوم تا ددن علاوه بل څوک د دین خولو والا نشتا نو په دمانه فرض عین دې په اوس دنیا نشي ګټل د دنیا او جنت یعنی په نشي اخیستل دویم مقام دویم هغه طاعت چې باغی باندې بل اتفاق اجرت اغستل حلال جائز دی لکتا هغه طاعت دې چې دا غینه مقصد ثواب حاصلول ندی بلکې علاج او معالجه ده د علاج او د معالجه لپاره آیتونه لوستل د عبادت په تور نه لګدي د دم وای دم نو په دم باندې اجرت په اتفاق جائز ده البته پیشه جوړول دا ځان له خبره ده بیل چې یو سړي بندا یو کار جوړ کړي پیشه جوړ کړي ده نو داغي سپکواله دغه دوی مو چې نفس اجرت لگا صحابو کې دغه شته او چرته د صحابو په زندګانی کې د ځینښت چې هغه دان له یو کوټه جوړ کړي او باغی کې ناس ته او خلق را دي او دې دې بیا پیسې اخلي دته خو چرته نشته ایو واقع او بس او عند ضرورت هغه ته پړولو ضرورت و دا غ ضرورت په واقع هغه نو اجرت اغیسته دریم صورت چې یو طاعت ده داغي ادایگی مسلمان سره خاص نه ده هغه کار مسلمان هم کولای شي او کافر هم کولای شي لکه د جمعهت تعمیر دے د مدرسې تعمیر دے دا هر څوک کولای شي نو په دې باندې اجرت په اتفاق جایز ده سلورم هغه عمل چې هغه د ایصال ثواب د پاره کېږي مقصد پکې ایصال ثواب دی نو په دې باندې اجرت په اتفاق ناجایز لکه د ایصال ثواب د پاره یو سره ختم وکړي د قران مجید لکه عام مشهور دي په دنیا کې د هغه د حقوقو نه به خبره دنیا کې ورته خیال نه کوي او چې بیا مرشي نو خلکو د خولو د پاره په ختمونه شروع کی او دغه شروع کی دا د خلک او ختم کول والا مولا ختم نه کوي دا موږ تاسو ته پته ده چې سو ختم کیږي نو ختم چرته کیږي نه دمره د چاړه د زور د چې الناس پورې په قران وایي یو دا مړی لپاره یا یو دغه لپاره او موږ اکثر وو چې دلته کې دعا هم درکو نو نور دلته په طالبان ته سبقونه لرالي دی وایي جوړ دی مولایان دی جماعت مدرسه کې بس دیر ناس دي چې کله یو تر راځي چې موږ ته مسلو خو کله راځي چې موږ له دم واچو
کله به څوک راځي چې موږ له قرآن ختم کړو موږ ځان له یو مدرسه کې مولوي ته د پته ده موږ هفته په هفته یو بل سره هغه ضروري خبرې د روزګاري کوي چېرته دا خبره وکړو شکر کوو چې دې مولوي استاد پاتېدلی بد اراده موږ ورته خپل سبق یاد سبق ورته پڑھاو کو سبقونو نه فارغ شي انسان ته د ضروري خبرو دغه نه ملایږي او دوی به دفن وکړي وګوره ما دفن کو او تا نه اوچتو نو ته اوزګار وې زما تا پته وه چې زه اوزګار یم او که نه یم اوزګار دا یو خپل ذهن دی بس دا موږ ځان خپله سپک کړی نو خبره دا ده چې یو دا صورت دی چې دا چا پسې ایصال ثواب لپاره تلاوت کرو دا بل اتفاق په دې باندې اجرت ناجایز دی بلکې دا دی چې وایي دا اجرت په نیت باندې لوستل د دې د سره ثواب نه کېږي لکه علامه شامی وغیره موږ فقها وایي چې د ویلو والا ثواب نه کېږي نو ستا د مړي څنګه ثواب وشو او دا هم اختلافي مسله ده چې دا ثواب د دې ثواب ایصال مړي ته رسي او که نه رسي دا اتفاقي نه ده البته زموږ د فقهای احناف په دې باندې داسې دا ثواب رسي خو دې وخت کې نه نو په دغې ختمونو باندې دا مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمت الله علیه مروجه قرآن خواني په نوم باندې واړه غوندې رساله ده بلې ډېره زبردست هغه هم د دې تردید کړی دی چې دا نشته د دې صورت بهرحال یو دا دی پنځم مقام چې دی هغه هم بالاتفاق دی او هغه څه دی چې د تراویح په صورت کې موسم را روان دی په دې کې چې دا قرات کېږي یعنی حافظ چې کوم قرات کوي تلاوت نو په دې باندې دغه اجرت اخیستل دام پورا د فقهای احناف په دې باندې اتفاقا ناجایز او د دې هغه صورت ته تر دې چې تاسو فقهاو په یو کتاب بیا د هغې عبارتونه او دغه نو هسې په وخت کېږي تاسو به خپله وګورئ د اردو کتابونه دي دلته د الف نه یې پورې چې کم یو د اردو فتاوه ده د چا چې دا تاسو وګورئ ناجایز دي وایي د دې نه چې څوک درته نه میلاویږي د دې مطلب د اجرت نه بغیر تا ته یو حافظ نه تیارېږي نو د لسو صورتونو والا یعنی لنډې تراویح بیا د هغې ختم نه بهتر البته دې کې کله داسې چې یو خو دا صورت دی د دې صورت هم وجود شته چې مخکې نه ختم ته کېږي چې ته به د ختم څو اخلي خان ودرېږه مونږ به بل سره خبرو وکړو چې هغې څو اخلي چې کم ورته بیا دغه غوندې ولګي دو صفته یې پکې چې مزوري یې لږی او سپیډ یې ډېري نو هغې منتخب شي دا دې خو بالکل مطلب عقلي هم څه صورت نشته او شرعي او کله داسې چې تقرر نه شي لیکن حافظ کم پتہ دا چې څه نه څه به رانه جیب کې اچوي المعروف عرف کې شته دی نو وایي المعروف کالمشروط دلته هم دغسې چې المعروف یعنې چې عرف کې شته نو اگر چې تا په ژبه باندې د هغې سره تړون نه دی کړی دا هم د مشروط په شان دی دا پنځه مقامات شو دلته بهتر دی چې اوس مثال ته ورکول غواړي نو د ختم نه مخکې وروستو دا اکثر خلک د ختم وخت باندې نو هلته به تا مثلا کړي دلته به بیا هم دغه کړي او دا وایي زه صرف د الله رضا نه پرون دې ولې نه ورکول د لومبۍ نه دې ولې نه ورکولې دا نن پکې څه ثواب دی چې نن اګر تا راړلی الله رضا دې ورکې خپل په خوشحالي ورکې که نو مطلب دا دی که اوس یو سړی خپل په دغه باندې د ختم په مناسبت سره ووایي چې زه څه شی تیارومه څه شی ورکومه د دې هم زموږ په کلي کې چې کوم لکه یو دستور جوړ شوی دی دا خو اړو د خطره ختمول غواړي چې ډېر ځایونو کې خامخا دیګ پخېږي دوه دیګه پخېږي شروع کې خلک جذبات کې اوس ورو میټۍ طرف ته را روان دي
نو د دې هو دومره مطلب اهتمام نه دی پکار بس صرف ختم دی او ختم کې پکار دی چې هر تن د خپل چې چا ختم کړی د دعا وکړي ولې چې د هغه دعا به ښه قبلېږي بجای د دې نه چې موږ بیا ختم یو ځای کړي و دعا لپاره بل یو بنده بلو د هغې نه دا ده چې خپل زیات یې خپلې دعاګانې وشي رای سنت کې غالبا مولانا سرفراز سختر سے هم لیکلي غالبا ووی چې ډېر وخت خبره ده چې دغسې اسلام نه دی پکار دا دغه باندې بهرحال دا پنځه مقامات هغه وو چې اتفاقا پکې اجرت یا صحیح وو یا نه وو صحیح اوس اختلافي مقام هغه دی چې باغې کې تعلیم الآیات یعنی تعلیم قرآن دا خو تاسو وویلې تلاوتونه د قرآن په تعلیم باندې د اجرت مسله دا اختلافي مسله دا چې کوم اختلافي ده نو د دې اختلافي جو نوعیت چې هغه په بعضې کتابونو کې تاسو ته ملاو شي هغه دا ده یو خو اوس مثال په طور باندې یو حکومت وقت دی یعنې یو غټه اداره ده چې د هغې ته ښه اختیار حاصل دی هغې خپل د خوا نه د دغه قرآن تعلیم والو له یو اجرت مقرر کړی مانت حکومت ده اوس نو په دې کې خو ګورئ اختلاف نشته لکه پخوا تاسو وګوره دا یو